ځای نشته زینب راشي مو محللې شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې شهزادی زینب مو وکسو وگرزی هری محلینه شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محلینه متمیانو ورمله بیبی کلا بازار لیرنو وتا د بازار خلکو ویلا شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې شهزادی زینب مو وکسو وګرځي هرې محللې شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې ظالم حکم وکولار شوی بی بی وگرزی ټول شام نی دا سرونه ورسه بیایو ډیر الور پاسانی زنی شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې شام بازار شو کلا خاتم ای بی بی کوم شانور کی لړوي کلا پاتې دلای خدایا کلا تلا لاسو پنجینه شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو بی مختاو کو سجاتا سجاد مختاو کو بی بیتا پیژندلیو بل نشوا د شام رنگی دروازې نه شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې متمیانو مختاو کو سجاتا ای سجاد مختاو کو بی بی ثوای پیژندلیو بل لشوا د شام رنگی دروازې نه شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې کپیلای کا روانه کور په کور ګرځوله پاس به مو نه غورځېدلې صدقې دي کپیلې شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې کپیلای کا روانه کور په کور ګرځوله پاس به مو نه غورځېدلې صدقې دي کپیلې شام بازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محللې چوکو بامو ته ختلی وای ونو چوک ویلاړو دروازو کې وای دست ستړی وخت بل نه و دی مظلومي خیل خانلې شام بازار ډک دی ځای نشته زینب را
براشي مو محللي متمیانو دابان لغاور سوورو چابوی لمور خوک شو چابوی لنگم پچکا ظلم هاد ولی تمام شو دلال پکومی وی محلنه شنبازار دک دی زای نیشتا زینب راشی مو محلنه ای چابوی لمور خوک شو ما چابوی لمالک پټکوای ظلم هاد ولی تمام شو تلال بکومی وی محلنه شنبازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محلنه حسن نا خو خلکو عذاب زیاد شه نور زیاد شه چاڅ کوم ظلم دې کړی سکینه بیبي وړنه شنبازار ډک دی ځای نشته زینب راشي مو محلنه فریاد وکو و مظلوم حسین متمیان حسین پاس نزدیک حسین روان دی خور خبری کوي چیایی خدادا درباروتا خبناشی جول مات بزاروتا خبناشی خدادا درباروتا خبناشی جول مات بزاروتا خبناشی سکینه نکلک سور گریوان سرگان کما یا چود کبر جوابو تا خپانشی زینب راگو کی خوینا دا علی ده خود بیایم تو خود بوتا خپانشی سترگی برگالم داری غیرتی دوای یا ننباسیم چاکی سوتا خپالشی حسین مینی کی کری زخمون سادی زلوانو تا یا زخمو تا خپانشی سکینه سرو سور شوم نن شام توای یا دی سارا خوکلو تا خپانشی از سار نزدیکی شاری سکینه تا تدمینی اوخ کسرو تا خپانشی خوږ لاسونه یتیمانو باندې آس کما ډاګ په شي دوی محلو ته خپانه شي
اکبر پسپینو کلواکسا عشق منزل گل سرو تا خپانش اوز با وکسی متمونا شام کی جوڑ کما گلان وری گزارو تا خپانش صدری پس قبول شوالی حسین سا بیاد کابر منزلو تا خپانشی یا حسین بر علی و آل علی بلندتر صلوات. دی د پارا صد زمن خپل جنان د مؤمنان و دلبر منجی عالم بشریت آقا امام زمان ظهور کی تعجیل و شیکلا کا وسر درود ختم کو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتطهرين الغر الميامين. لا سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لما خلق الله العقل قال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل. درود و محمد و آل محمد باند. عزیزان گرامی قدر اټول ناوال گزارش ته تاسو په خدمات کې چې بهار کوم خلک روان دي هغوی ته تکلیف دی. بهار ځای نشته، تاسو ټوله یو قدم مخکې راشئ. تاسو لمنه نه سوم ټوله یو قدم مخکې راشئ. مخکې ځای شته چې ورسته کوم کسان ارسي هغوی ته تکلیف نه وي، ارام یې هغوی کېناستی شي. ټوله یو قدم مخکې راشئ، ټول قدم یو راواخلئ. دویم گزارش تاسو سترګو لاندې دی، تاسو د خپله کس وئ څه متمخانې باندې کار شروع دی. یقینا د هر څه کېږي ما ته یوې پیسې برکات دی. دا د توري قوم دپاره یو ډېر غوړ چیلنج دی چې دومره غوړ پروجیکټ نن لګېدلی دی لکه څرنګې شیخ رجب علي بزرګوار څه هغه سلمان زمان و، پروردګار هغه واجنمو باندې رحم وکړه.
هغه عظیم شخصیت یو دومره غوټ مرکز لګولی و څه نن هم ورته حیران یو. نن مو ورته مټو باندې هغه مرکز جوړولی یورې بیا موقع راغلله څه یو داسې لاساني بېنظیره متمخنو مسجد و مرکز جوړ شي څه ورسته نسلونه ورته حیران وي. تاسو ته عرضي د نه کوم، سوال د نه کوم، التماس د نه کوم، څو کسان پات سو ښه مینې نه ډاکه، ښه جذبې سره، حسیني جذبې سره، مودت سره ښه ښکلې روغه چنده وکوئ. څه پروردګار مو تاسې دغې یوې پیسې وجې نه حسین خونې جوړولې کې مو حصهدار وګرځوي. دعا کو پروردگار کریم تا کسان د جنان حسین وی. رب کریمه کوم کسان د حسین دغه خونی کې چنده چوي، رب کریمه ایوی پیسې برکات سره ایوی پیسې په بدله کې دوی ته حسنات ولیکلی کې. رب کریمه دوی مال و منان باندې، دوی سارو باندې، دوی کورو باندې خپل رحمتونه برکتونه فراوان وګرځولی کې. رب کریمه تا عظیم ذات نه علاوه چاته محتاج ما کړلی کې. خدایا حلال روزی د دوی زیاته وګرځولی کې. زناناو ته هم خواسته چې هغوی هم خبر پوره حصه واخلي. مسجد کې کوم کسان اوستی هغوی ته هم درخواست دی چې هغوی هم چندې کې حصه واخلي. رب کریمه رب عظیمه د چندې د نظرات دغو مؤمنینو نه تا درگاه کې قبول منظور وګرځولی کې. رب کریمه رب عظیمه زمانه مولا الطاف خفیه څه خاصو مؤمنانو ته تا ستلي دي هغه خفیه الطاف دوی باندې نازل وګرځولی کې. مولا امام وګرځولی کې. بیا الفاتحه. کومو کسانو چندې کې حصه اخیستی دوی حقدارو په حق. بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. عزیزان گرامی قدر، د ما ډیرو قدرمنو عزتمنو ګرانو وروڼو، د 40 شپې ورځې دي. ثانی زهرا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دغه د کائنات و عظیم ورمنې څه هغې القابونه هغې خصوصیاتونه توجه مو طرف ته کوئ وروڼو. هغې عظیمې بیبي خصوصیات و القابونه یو لقب دی عقیله بني هاشم. تاسو بار بار دغه لقب اورېدلی دی. څه بیبي لقب بیبي نامونه یوه نامه دی عقیله بني هاشم، یعنی دا د بني هاشم یوه داسې بیبي دی څه د دې عقل کمال ته رسېدلی دی. عقیله عقل نه وتی دی. څه کله د چا عقل زیات وي یو یې عاقل ورته یعنې عقلمند، د دې عاقل یوري عقیل یعنی د دې عقل ډېر زیات دی. دې ته مو خپل لغات کې نحو کې یو مبالغه. دغه صفات ثقیله نامه ورته ویل کړي شي دی. دا صفت مشبهه دی. صفت مشبهه دوو معنو باندې دلالت کوي. یو مبالغې باندې، زتوالي باندې څه ډېر عقل ورکوي دی. دویم دوام باندې، استمرار باندې، همیشگی باندې څه دغه عقل بیبي کې همیشه دپاره دی. دغه لقب ورمنې بیبي ته درو معصومونه میلاو شوی دی. کله کله مو تاسو عام یوه خبره کوو د مو تاسو خبرې څه مبنا نه وي. توجه مو دی که نه وروڼو؟ مو تاسو کیدای شي خبره خولې نه هم همداسې وځي، اما څه معصوم کومه خبره کوي هرې خبرې سې مبنا ورپسې دی، هرې خبرې سې دلیل ورپسې دی. هغوی مبالغه نه کوي، هغوی زیاده روي نه کوي. څه کومه خبرې کوي عین حقیقت دی. درو معصومونه بیبي ته عقیله بني هاشم لقب ورکړی شوی. یو په خپله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیبي ته وویله. بیبي ډېره وړه دی. هغه وړوکوالي کې بیبي ته رسول الله انک عقیلة بني هاشم، ته د بني هاشم بهترینه عقلمنده بیبي یې. دویم لقب مولا امیر المؤمنین نه ورته میلاو شوی دی. ایسا دغه عظیمه ورمنه بیبي د کائناتو مهربانه، د کائناتو اشنه بهتره بیبي
مولا امیر المؤمنین سره ډیره وړه وه، د 4 کالو وه. مولا امیر المؤمنین سره کوت کې ناسته دی. مولا امیر المؤمنین د دغو کائناتو عظیم ورمنې بیبي سره مینه کوي، محبت کوي، ډیر زیات الفات د ورسره کوي، مودت د ورسره کوي، خوږې خوږې خبرې د ورسره کوي. اس دې ټایم کې یمنه دغه وړه بیبي مولا امیر المؤمنین کوت نه کوزه شوله. اس کله کوت نه کوزه شوله، مولا ته سترګې اوچاتې کړي او تکا د ما ګرانه بابا زه تانې ډېره ګرانه یم. مولا امیر المؤمنین ورته ویله څه بېشکه د ما ګرانې لورې ته د ما زړه ټوکړه یې، ته د ما زړه نور یې، ته ما باندې ډېره ګرانه یې. اس کله بیبي دا خبره اورېدله فورا یو بل سوال وکړلو، د ما ګرانه بابا تو باندې خدای هم ګران دی که نه؟ ته خدای څخه هم محبت کوې که نه؟ مولا امیر المؤمنین ته یې د ما ګرانې لورې بېشکه خدای سره ما ډېره مینه دی، خدای سره ما ډېر محبت دی، د ما ټول وجود د خدای محبت کې ډوب دی، هر لحظې لحظې کې محبت الهی د ما حصہ دی. اس دې ټایم کې ورمنې بیبي یو عقلمندۍ والا سوال وکړو مو تا ته خیالې دپاره. اس ورمنه بیبي خپل عقل استعمال کو څه مولا امیر المؤمنین مجبور شو څه بیبي ته لقب ورکو انک عقیلة بني هاشم. بیبي څه ورته وویله؟ بیبي ته ورته وایي څه یا بابا د ما ګرانه بابا دا څنګه کیدای شي چې یوه زړه کې خدای محبت هم وي بل چا محبت هم وي؟ زړه یو دی، دوه محبته څنګه جمع کیږي؟ یا به تا خدای سره محبت وي یا به د ما سره محبت وي، دوه څنګه کیدای شي؟ بیبي هم پوهه وه، مولا علي هم پوه و، خو ما ورته ورته خیله. هغه نه بعد مولا امیر المؤمنین چې کله دغه سوال ته نه اورېدلو مولا باندې ډېره ګرانه شوه، چونکې دغه سوال د ایمان جذبې والا سوال و. یورې مولا علي څه ټینګه سینې پسې ونیولله. هغه نه بعد ورته کا د ما سترګو نوره، د ما زړه ټکړې، د ما ګرانې لورې، ځکه تا سره مینه کوم خدای مینې واجې نه دی کوم، ځکه تا سره محبت کوم خدای واجې نه د کوم، اصل محبت د خدای محبت دی، چونکې خدای ما ته پاته دی څه خدای ما ته ویلي دي خپل اولاد سره محبت وکړه ځکه تا سره محبت کوم. عزیزان گرامی قدر، اس هغه نه بعد مولا امیر المؤمنین ورته ویل انک عقیلة بني هاشم، تا سره ډېر غټ عقل در سره دی، د تا عقل کمال درجې باندې دی. عموما ښځو عقل مو تاسې اورېدلی دي ناقص دی، همداسې دی که نه؟ ښځو عقل ناقص دی. مولا امیر المؤمنین نهج البلاغې کې هم ویلي دي څه دوی نواقص عقولهن، دوی عقلونه ناقص دي. واجه د اندي واجې نه څه دوی ګواهۍ نر سړي دوه وي، دوی په کار دی 4 وي، نر سړي په مقابلې کې 2 په کار دی 2 ښځې راشي. خو مولا امیر المؤمنین دی حدیث سراسره ورمنه بیبي صدا ښځه دی، بیبي دی، خو د دې عقل کمال درجې کې دی، سړیونه هم مخکې دی، دا استثناء هم موجوده دی. ضروري نه دی سهار وي ښځې عقل ناقص وي. ها ځنه ښځې ځنه بیبیانې داسې شته چې د هغوی عقل ته فرشتې حیرانې دي. عزیزان ګرامی قدر، تاسو ته دا خبره مې شاید مخکې اورېدلې یا نه، عوالم د مو تاسو کوم عالمونه دي 3 قسم ته عالم دی. یو عالم ماده دی، یو عالم مثال دی، یو عالم عقل دی. عالم ماده د مو تاسو کومه زندگی کې کوندي ته عالم مادي نه یی. عالم مثال څه کله مو برزخ ته لوړ شو، برزخ ته عالم مثال نه یی. عالم عقل دا د فرشتو عقل دی، دا د فرشتو عالم دی. توجه مو دی وړونو، فرشتو ته یوه نامه ورکړې شوې دی څه د عالم عقل دی، یعنی دا مکمل عقل دی، دوی کې شهوات نشته. مولا امیر المؤمنین حدیث مو اورېدلی دی که نه؟ فرشتو ته خدای صرف عقل ویر کړو، ځناور ته خدای صرف شهوات ویر کړو، انسان ته یې 2 ویر کړل. پس کوم انسان څه عقل ومني فرشتو نه افضل دی، کوم انسان څه شهوات ومني ځناورو نه بدتر دی. اولئک کالانعام دې طرف ته نه څم، خو مطلب و غرض مو دغه دی څه فرشتي عقل کامل دی، هغوی مکمل عقل دی. یو وخت داسې هم راغللو څه دغه فرشتي څه دا عقل کامل دی، د عقل انتها دی، آخري حد کې عقل دی. دغه عقلونه حیران شول ورمنې زینب ته. دا د زه نه یم، د مو تاسو جنان مولا رئیس مذهب امام صادق علیه افضل الصلاة والسلام دی.
مولاد ایش بگم مولاد ایس آدم و گرانی ترور زینب د ببی د مولا الفاظ دادی آدم و گرانی ترور زینب د تا صبر تا لسم په مزدگار باندې د تا استقامت تا لسم په مزدگار باندې د تا مدیریت تا ستا وړو وړو یتیمان څنګه مدیریت کړل مولا امام صادق علیه السلام دی سمو قسم په خدای د تروري د تا لسم په مزدگار باندې کوم عقل استعمال کړلو دغه عقل ته ټولې فرشتې حیرانې وي هغوی خپل ځان سره دا ویله څه خدایه انسان څنګه دومره عظیم کیدای شي هغوی ته خو پاته هم نه و هغوی سوچ کې هم نشوه راتلی څه یو انسان دومره عظیم کیدای شي څرنګې د ورمنې زینب عظمت دی فرشتو حیران شوي ورمنې عقل ته حیران شولې څه هغه کل عقل دی توجه مو دی که نه فرشتې کل عقل دی کل عقل حیران دی ورمنې عقل ته ځکه بیبي عقیله بني هاشم دی اوړونو مو تاسو خاندان کې کچیرې یو کس عقلمند مشهور شي نو د ټولو مدبرانو خونه دی هغې خونې کې څوک مشهور شي څه دغه عقل ډېر زیات دی یقینا دا د دې فضیلت دی کچیرې بیا د اهل بیتو ګرانه څغه ټول عقل کل باندې مشتمل دي هغو کې څوک شهرت حاصل کی څه دغه عقل والا بیبي دی نه دغه ډېر فضیلت دی بیا هاشمی اولادو کې بهترین عقل ورمنې زهرا سره دوه شونه هم نشي خستی درې هم نشي خستی یو شي انتخاب در سره درې شونه کوم کومو یو یې ویل کړلو دین یو یې ویل کړلو حیا یو یې ته پیش کړلو عقل دغه درو شیو کې عقل خلی ایتا مرضی دین خلی هم ایتا مرضی حیا خلی عفت خلی هم ایتا مرضی اسکله حضرت آدم ته د درې شونه پیش ول څه دغو کې یو انتخاب کا دا درې شونه حضرت آدم ته راغلل عموما اهل بیت مو ته ځنه حدیثونه مثال په طور کوي چونکې مو نه پوهېږو هغه د عرش والا خبرې دي عرش والا خبرې خاکي خبرې جوړې کي مو ته راکي ویلا که عرشي خبرې خو وکي مو تاسو ذهن بیا کار نه پکوي مثال په طور پر مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام علیه افضل الصلاة والسلام یہی الکافی کافی لشیعتنا کافی کتاب د مو شیعو دپاره کافی دی باب کې مولانا دا حدیث نقل دی شپږم مولانا څه شپږم مولوي هېڅکله آدم ته د درې شونه پیش کړل څه دغو کې یو شی انتخاب کا نو حضرت آدم څه وکړلو عقل یې واخیستلو دا درې شونه ورته راغلي وو آدم ته حضرت آدم عقل ته نه واخیستلو څه کله عقل یې واخیستلو حیا و دین هم عقل پسې روان شول حضرت آدم حیران شولو څه ما ته خو خدای انتخاب را کړی څه یو شی واخله ما خو عقل واخیستلو د دوه شیونه ما پسې ورستویلی روان شول څه دین و حیا ورته وویله څه چېرته عقل وي هلته به مو څو مو ته خدای حکم را کړی دی څه عقل نه بغیر به تاسو نه څوی چېرته هم نه پس دین هم عقل سے تړلی دی حیا هم عقل سے تړلی دی پس چوک څه عقل لري د هغو عفت د هغوی حیا عروج باندې دی انده وجه وه څه ورمنه زینب سلام الله علیها هغه د عفت وله بیبي وه څه هغې عفت ته ټول عالم حیران دی یحیی مازني د مولا امیر المؤمنین همسایه و مولا امیر المؤمنین سره جوار کې څنګ ته خونه وه دا شخصیت یې څه مدینې کې ما اوه اته کاله مولا امیر المؤمنین سره څنګ ته وخت تیر کړلو د ما خونې دیوال مولا امیر المؤمنین خونې دیوال سره میلاو کوم ځای کې کومې حجرې کې څورمنه زینب سلام الله علیها پته کېدله هغې دیواله سره نږدې حجره وه هماغه ځای سره ما هم حجره وه زه ډېر نږدې وم خو ما قسم په خدای دی د یحیی مزني زما قسم په خدای دی زما ټول عمر کې د ورمنې زینب آواز نه دی اورېدلی ما قسم په خدای دی ما ټول عمر کې ورمنې بیبي اندام مبارک نه دی لیدلی ما بیبي چادر هم نه دی لیدلی دومره عفت والا بیبي وه دغه یحیی مزني څه کله به دغه ورمنه بیبي د رسول الله زیارت ته تللی توجه مو دی وړونو
اس کله د رسول الله زیارت ډیر عظمت لري کنه، ډیره بزرګي لري. هر یو انسان باندې حتی څوک اهل بیتو زیارتونو سره نږدې دي، څه دوی باندې ضروري دي څه پکار دی کم سي کم ورځې کې یو اهل بیتو زیارت وکړي. نو بیا د رسول الله زیارت کې څه هغه سره جوړ کې اوسېږي، یقینا دا ډېره د عظمت خبره دی. حتما پکار دی هغه زیارت انسان سي. خو ورمنه زینب یې د رسول الله زیارت ته څه کله تللی، ورځې به ورمنه بیبي زیارت ته نه تله. ورمنه بیبي به شپې باندې د رسول الله زیارت ته تلله. خو دې شان و شوکات سره به تلله، څه ښي طرف ته به حسن جان و، چپی طرف ته به حسین جان و، مخته به مولا امیر المؤمنین و. اس دغ شان سره د ورمنه بیبي قافله به روانه شوله، پیغمبر زیارت ته به تلله. اس کله پیغمبر هغه عظیم پیغمبر زیارت ته کله بیبي دغه قافله ورسېدلی، نو مولا امیر المؤمنین به فورا اولین کار به څه کولو، اول به مولا امیر المؤمنین حرم ته داخل شولو، چراغ به مړ کړلو. مولا امیر المؤمنین به چراغ مړ کړلو. روزانه به مولا علی اندا شانتې کولې. یوه ورځ حسن جان ته نه پوښتنه وکړه د ما ګرانه بابا د چراغ ولې مړ کوي؟ اس مولا امیر المؤمنین د ورته وایي ځکه داسې نه وي څه نږدې اطرافو کې څوک موجود وي، هغوی د تا خور چدار وکسي. ورمنه د عفت دی مقام کې وه، ورمنه د عفت دغه منزلات کې وه. عزیزان گرامی قدر، د عقل اثارونه څه انسان سره چا سره عقل ورسره وي که نه، هغوی اثارونه یو اثر دغه دی چې هغه خپل امام خپل ولی نه یوې خبرې که هم ورسته نه کیږي. اندا وجه وه، اندا سبب و ثانی زهرا زینب کبرا سلام الله علیها مولا حسین سره دومره نږدې وه، دومره ورباندې عزیزه وه. عزیزان گرامی قدر، دومره ورباندې عزیزه وه څه حسین به زینب ته کوم یو حکم وکړلی، زینب به فورا قبلولو. لسم په مازدیګر باندې څه کله ورمنې بېصبري شروع کړله که نه، حسین ورته وویله زه امام حکم در کوم اصبر یا اختي، د ما ګرانې خورې صبر به کوي. بس اندا ویلله وه، بیا بیبي بې صبره نه دی شوي. د بیبي عظمت د بیبي مقام مو ته پاته نه لګېږي. مصر والا یوه ډاکټره دی، پی ایچ ډي ډاکټره دی، عایشه بنت شاطی نما دی، اهل سنت سره تعلق لري. هغې ورمنې په متعلق یو کتاب لیکلی دی. کتاب نما دی بطلة الکربلا، د کربلا میړنۍ ورمنه زینب، د کربلا فاتحه بیبي. اس اخ کتاب کی دغه عایشه بنت شاطی لیکي څه زه شوه آخري به دې ها ته ورسېدلم. ما د ورمنې په متعلق ډېر څه پړاو کړل، زه آخري دې نتیجې ته ورسېدلم څه الزینب وما زینب وما ادراک ما زینب. زه وشوه دې درجې ته ورسېدم څه زه دغه وایم څه زینب کومه زینب، او ته څه پېژندې څه زینب کومه زینب دی. زینب معرفت وشوه هیڅوک نشي حاصلوی. اندا وجه دی څه زینب مقام باندې صرف اهل بیت پوهیږي. روایات کې رغلی دي اذا زارت ان الحسین اذا زارته زینب، اس کله الحسین ته به ورمنه بیبي زینب د کائناتو عظیمه ورمنه بیبي څه کله حسین زیارت ته به راغللی. دا د روایات جملې دي. یقوم اجلال الله وکان یجلسها فی مکانه. حسین به څه وکړلو، ایڅه حسین به د ورمنې عظمت وجې نه، د ورمنې بزرګۍ وجې نه، د ورمنې اجلال وجې نه به مولا حسین خپل ځای نه پاڅېدلو. صرف دومره نه و، ایڅه حسین به پاڅېدلو بیا به څو قدمه ورمنې بیبي ته حسین واخیستلو. صرف دومره نه و، هغه نه بعد به یې مولا حسین د ورمنې لاس ونیوللو، صاف به یې کړلو. صرف دومره نه و، هېڅ هغه نه بعد به مولا حسین ورمنه زینب راوستله، خپل ځای کې به یې کېنوله.
روایات جملې هم داسې هم شته چې کله وخت کې به حسین قرآن تلاوت کې لګیا و، کله کله وخت کې به ورمنه زینب داسې ټایم نه حسین حجرې ته راغله چې حسین به د قرآن تلاوت کولو. ما قسم په خدای دی په خپلو سترګو مې روایت لیدلی دی چې روایت جملې دي چې مولا حسین به قرآن بند کړلو، قرآن به ځمکې نه کېښللو، ورمنې ته به پاڅېدلو، ورمنه به خپل ځای کې کېنوله. ورمنه مو تاسو معرفت مو تا ته څه پاته دی چې ورمنه چوک دی، د ورمنې پاته حسین ته دی، د ورمنې پاته مولا سجاد ته دی. چې کله ورمنې کوفې کې هغه شاطع خطبه وویله، هغه خطبه چې هغه خطبې یو لفظ سره یو ظالم قاتل شولو، چې هغه خطبه چې هغې خطبې سره ټوله کوفه ورمنې بیبي فتحه کړله. هغه نه بعد مولا سجاد ورمنې بیبي ته مخ تاو کړلو، اسکتی یا عمتي فإنك عالمة غیر معلمة وفاهمة غیر مفهمة. وشوه غلی شه د مګرانې ورمنې، بېشکه هیڅ شک دی کې نشته چې ته عالمه یې خو چا علم نه دی در کړی، بېشکه ته پویه یې خو چا نه یې پویه کړي، خدای طرف نه علم تا ته راغلی دی. همدا وجه وایي چې ورمنې بیبي د دکتر عایشه بنت شاطی لیکي چې ورمنې بیبي خپلې زندګۍ کې 3 کلاسونه کوفې کې به خیلو، ښځې به ورته راتللې 3 کلاسونه به خیلو. یو د تفسیر درس و، یو د تفسیر کلاس و چې ورمنې بیبي قرآن خیلو ټولو ته، یو د فقه درس و، یو د اخلاقو درس و. ایسه د ورمنې بیبي هغه درسو کې به د کوفې والا ټوله ښځې راغللې، درس به حاصل کړلو. د ورمنې علم مقام دغه ورمنې ته چا علم نه دی خیلی، اما په خپله استازه د بیبي، چونکې عاقیله بني هاشم دی. دغه عظیمه ورمنه دا د کائناتو مهربانه ورمنه دی په متعلق د عقل اثارونه یو اثر ایثار دی. چا کې څه عقل ډېر ورکوي که نه هغه به ایثار ډېر کوي. ایثار انفاق نه علاوه دی، یو ورځ حکومت ته یو شی بخشش کوي، 2 شیونه در سره دي، یو چاته ورکړي یو په خپله وخوري. توجه مه دی، دې ته یې انفاق. اما ایثار داسې دی چې تاسو 2 شیونه در سره دي، هر 2 چاته ورکړي په خپله، مثلا 2 ټیکارې در سره دي، هر 2 چاته ورکړي په خپله وږی شي، دې ته یې ایثار. د مو تاسو عظیم سوره انسان څه نازله شوله، بیبي زهرا سلام الله علیها شان کې، مولا امیر المؤمنین شان کې، حسن و حسین شان کې، هغوی 3 ورځې ایثار وکړو، انفاق یې نه و کړی، ایثار یې وکړو. هر 3 ورځې روژې وساتلې، خپله مړۍ فقیرو مسکینو اسیر ته ور کړله، اما په خپله وږي خو بیولي شول. ورمنه کائناتو عظیمه ورمنه زینب هم انداسې ایثار والا بیبي وه. سیوا ورځې باندې بیبي ډېره وړه دی، د 3 کالو دی. مولا امیر المؤمنین ته یو ولمون راغللو، ولمون لیټ راغللو، په نواخت راغللو. مولا خونې کې کېنستلو، مولا علي راغللو، ورمنې زهرا ته یې ویله د ما ګرانې ورمنې خونې کې څه مړی نشته، ټیکاله نشته، څه ولمنه ته یې ویر کړو. ورمنه زهرا ده ورته یې څه نورو ټولو بچیو ته مو مړی ویر کړله، مړی ختمه دی، صرف ای کې یوه حصه مړی پاتې دی، هغه د وربشو یوه ټیکاله دی. ورمنه زینب خو بیولې وه، هغې نه دی خوړلي، دا حصه د ورمنې زینب دی. ایسه کله دا خبره مولا امیر المؤمنین واورېدله، ورمنه وړه بیبي د 3 کالو بیبي دی. ایسه د 3 کالو وړه بیبي زینب ایسه کله دغه خبره واورېدله، مولا علي ته ورمخکې شوله، وربوتکا د ما ګرانې مورې مولا علي ته د ما حصه ویر کړه، څه ولمنه ته یې ویر کړي. مولا ته نه پوښتنه وکړله، د ما ګرانې لورې ته به څه خورې؟ ورته یې داسې نه، ولمنه ته یې ما حصه ویر کړي، زه به خیر دی وږي خو بیولی شم. بیبي ډېره ایثار والا بیبي وه. ایسه ځنه ځایو کې به بیبي وشوه، مطالب ډیر دي، تاسو ته نور زحمت نه در کوم، ما تمام کړل اندې ځای باندې. بیبي دومره ایثار والا وه چې ظالمانو خدای ورباندې لعنت وکړه. هغوی به
حسین دغه لټولي کاروان ته مړی ډیره نه ویر کوله، ډیره کامه به یې ویر کوله. دومره کامه وه څه واړه واړه یتیمان به هم نه ونې مړېدل. ورمنې به خپله حصه خپله کومه مړۍ حصه وه هغه به یې جز کړله، ټکړې ټکړې کړله، یوه یتیم باندې به تقسیم کړله. ټولو یتیمانو ته به ورمنې بیبي خپله حصه هم ورکوله. بیبي دا شی ایثار کولو، حتی دغه پورې څه بیبي دومره ضعیفه شوله، بیبي دومره کمزوري شوله، څه بیبي المنځونه په نوستې شروع کړل. چې کله بیبي په ناستې الموز کولو، مولا سجاد ته نه پوښتنه وکړله، د ما ګرانې ترورې الموز د په نوستې ویلې کوي؟ ورته یې د ما ګرانه وریره وشوه، جسم کې مې نور طاقت نه شو پاتې. ها د عقیله بني هاشم دغه وړوکی کاروان داسې مدیریت کړلو، دغه وړوکی کاروان یې داسې مدیریت وکړلو څه دغه ټوله د حسین 3 وصیتونه بیبي ته کړي وو که نه. یو وصیت یې ورته دا کړی و، د ما ګرانې خورې د ما وړو یتیمانو خیال ساته. دویم وصیت یې ورته دا کړی و، د ما ګرانې خورې لا تنسیني فی نافلة اللیل، ما تهجد المنځو کې یاد ساته. دریم وصیت یې ورته دا کړی و، د ما ګرانې خورې د ما پیغام ټول عالم ته ورسوه. بیبي ډېر خپلې روغې طریقې سره دغه ټوله پیغام هم ورسولو، یتیمان هم وساتل. نه فقط یتیمان بلکې بیبي هغه بیبي دی هغه یو د زمانې امام سجاد یې وساتلو. ها سجاد مولا محافظه بیبي وه. ایسه دغه بیبي څه کله کوفې دربار ته راغلله. د بیبي مصائب ډیر دي، خو صرف ای کې یو مصائب دپاره که ټول عالم شپه ورځ وژړي کامه دی. بیبي عفت مې درته وښیل که نه، د بیبي حیا مې درته وښیله که نه. د بیبي صرف اندي مصیبات باندې شپه ورځ وژړو کامه دی. هغه کوم مصیبات؟ څه بیبي مجبوره شوله، بیبي مجبورې وجې نه ملعون ابن زیاد سره خبرې وکړې. بیبي باندې داسې وخت راغلو صدق شربي سره مخامخ شوله. ایسه کله دغه ملعون دربار ته دغه کاروان راغللو، سجاد مولا سر ځمکې ته نیولی دی، سترګې د ځمکې ته غړوي. ملعون ورته وویله ستانه مخکې یو د بني هاشم بل ځوان راغلی و، هغه سار ارواړ ساتلو، هغه سترګې هوا ته غړولې، تا سار ویلې ځمکې ته دی. ایسه یور سجاد مولا دوتی ظالمه، هغه هاشمی جوان مسلم سره خویان دی نه وی ورسره، تران دی نه وی ورسره. زه مجبور یم چې ما سره ترور زینب دی، ما سره وړه خور بلبله دی. عزادارو ایسه یمن ظالم وویله څه ما جیل نه د اهل بیتو یو ملنګ راولوی. ایسه دا خبره وه چا ته نه پوښتنه وکړه کوم یو ملنګ؟ ورته کا جیل نه مختار خلاص کوي. څه زه مختار ته خپله فتحه وښیم. ایسه کله مختار زنجیرو کې راغللو، زنجیرونه د ژړنګا کوي. مختار دربار کې ودرېدلو، چا ته نه پوښتنه وکړه مختار امیر ته د سلام ویلې نه وکړو. مختار دی یی د ما امیر یو دی، هغه حسین دی. یور مختار خپل مبارک مخ مدینې ته وړولو، السلام علیک یا ابا عبدالله.
وتکو ملعون دوتی ای مختاره مدینی ته مخ ماړوه حسین دال ته راغلی دی ایسه کله دا خبره وکړله مختار دوتی ملعونه د تو شرابیانو دربار چیته بیا د مو جنون حسین چیته وتکو دربار کې سترګې وغړه خپله به حسین وکسي ایسه مختار د څه کوي وی کرسۍ ته د سترګې غړوي حسین دوتا نه بریخي ملعون دوتی ای مختاره کرسۍ ته سترګې مه غړوه لږې تاش ته سترګې وغړوه ایسه کله مختار تاش ته سترګې وغړولې ایوان نوراني توجه ماته کوئ وړونو توجه ماته کوئ بیا خدای سمود هغه ماتمونه کوو هېڅ کله مختار تاش ته سترګې وغړولې یوه نوراني مرغلره ولیدله خو ویې نه پېژندله وتکو نه ایما جانان حسین دعا نشي کېدی ملعون څه وویله ملعون وویله څه د حسین مرغلله لږه چوک پرېنځه ووایي د حسین مرغلله به چوک مینځي ایسې یمنه مجمع نفیسه بیبي پاڅېدله څه دغه زلفې ما ورکولې نه مینځلې دي اوس یې هم زه مینځه څه یې وکړلو اوبو ته راغللې مولا حسین مبارکو زلفو باندې اوبو تالې شولې ټنډې باندې اوبو تالې شولې سترګو باندې اوبو تالې شولې کالو باندې اوبو تالې شولې خو څه یمنه کله اوبو حسین مبارکو شنډو ته راغللې مبارکی شنډې خلاصې شولې فضا مورې خیال کوه وړه لور مو مغاسې تږي دی فضا مورې خیال کوه وړوکې اصغر مو تږي خو بیاولی دی ایسه کله دا خبرې مختار واورېدلې یورې مختار زنځیرونه وشلولو تورې لاس کې ونیولله غواړي ظالم نه حمله وکړي یمنه شانې چا ډېر نرمۍ سره لاس ورنه کېښلو اصبر یا مختار مهلا ورو مختار ورو مختار حمله ونه کې ویلې څه زه بېله نه یم ما سره زینب ورسره دی ما سره سکینه ورسره دی جنگ ولکی مصرت راندی دی رغلی جنگ ولکی طول الیار دی جوڑی دی زنجیرونه د علی سروس موت که زنجیرونه د علی سروس موت که سکینه منګولې مخته دې نیولي تا علي سوري وکي مختاره علمدار شنډې مجمع کې دي ژولي سره ترور زینب راغلی دی دربار ته ما سره ترور زینب راغلی دی دربار ته سکینه مختاره وکسه لاس تړلي
اکبر څه شو عباس څه شو مختار مرشه علي لور دربار ته چا در وستلی لږ مه پرېږده دربار سرو وینو نه ډاکم لږ مه پرېږده دربار سرو وینو نه ډاکم علي مینه مه د وینې کې راغلي متمیانو وړې ورملې یوه جمله مختار ته وکړه څه یې وویله سکینه سرنې زخمي لاسونه کېښلل سکینه سرنې زخمي لاسونه کېښلل د اکبر خوی هم قیدي هم راوستلي و مختاره ما واړه غوږونه وکسه ټول لیار یې هم زنځیر کې جوړولي د اصغر وړوکې سر مجمع کې وکسه د اصغر وړوکې سر مجمع کې وکسه ورور خطونه مه دې وینو کې الولي متمیانو جامع سیو پر یاد و کوئی ود کربلا جنان حسینہ متمیانو اندا کپلاوا کلد بازار منزل راغلا وڑا ورمل د ترور تیائی ماشری لی تروری داغ خزی وقت سبامو نیوی لاری دی مانز بازار لی کپلات سراغلا کلا مانز بازار لی کپلات سراغلا کلا خدایا دیر حسین خور و شڑی دلا متمیانو پیو بامنی خزی سیل پورا دی ناستی خاندی دیدا کپلاس تیری دلا ایوی نوے ظلم وکو شوم چاپاشا کپلائی خدایا پزڑواسی زولا د حسین په مخنی ویني شوی رواني متمیانو د حسین په مخنی ویني شوی رواني سبب د ورور لزیت زیر شولا سکینه سار نیوړل سلکی خلال سکینه سار نیوړل سلکی خلال باد لسو سره وړا سلا ویلا وړي بلبل ترور ته بل سویلا ترور مړا شوم د بابا مخ زخمی ده ترور مړا شوم د بابا مخ زخمی ده خدایا خوږی شوله ډیره مرغلله بیبي سترګې د بوس په شال سرې شوې څورې رای په دې شالې ولیدله څه د ورور مخني وینې ولیدلې کپیلا بیبي د ټوله جوړېدله سترګې اسکې کې اسمان ته اور لمبې شوې اور لمبا په هغو ښځو پرېوتله صدرې رڼا
سبیبی دورور نزی